بسم الله الرحمن الرحيم. الباب العاشر في الصلح والإبراء. لسم باب میا صاحب د صلح متعلق ده. څوک صلح کوي هم دغه شان ابراء مطلب یو سره بل د خپل حق نه بری کوي. ماده نمبر 314 کنه 314 اول رات صلح تعریف کوي بیر داغي د صلح والا کم اصطلاحات دي داغي بیان راته کوي. صلح اقسام مراتب بیانې حکم مراتب بیانې بدی و ماده کې نو صلح هغه عقد تویل کیږي يرفع النزاع بالتراضي چې هغه جګړه ختمه کیږي سب دې ته ویل کیږي صلح. هر یو ته مصالح ویل کیږي څوک چې صلح کوي او کوم چې بدل صلح هغه ته مصالحه علیه ویل کیږي په کوم شي چې صلح وشي. مطلب مولوی سیمانه ما دا وکړی د دستا کور زما دی مولوی سیب راته ویل دا کتاب دروالو پریمی دا دا کتاب چې دا مصالح علیه شو او کوم چې مدعا به شی دی دا کور باندې می دا وکړی و دا کور د څنګه چې صلح وشي هغه ته مصالح عنه ویل کیږي. دوا دریم نمبر صلح اقسام دي تاسو ته معلوم دي یو د اقرار ده او یو د انکار ده مدعا علیه باقاعده انکار وکي او دریم د سکوت د چنه اقرار کوي نه انکار کوي. او څلورم نمبر حکم صلح څه وي حکم یې سره وي صلح صحیح ده البته حدود کې صلح نه ده صحیح ټول یو مذکر غون کلی وته ګورای. الصلح هو العقد الذي يرفع النزاع بالتراضي دا تعریف والاصطلاحات بیان. فالذي يعقد الصلح هو المصالح هر یو مصالح ده وبدل الصلح هو المصالح عليه والشيء المدعى به والمصالح عنه. ثم الصلح على ثلاثة أقسام: صلح على إقرار المدعى عليه وصلح على إنكاره وصلح على سكوته. سكوت معنى بأن لا يقر ولا ينكر أن لا يقر ولا ينكر حكمي. وصلح يصح في سوى الحدود حدود کې صلح نه ده صحیح یو سره وي ما منی حد مجاری کا ودون روپے بدر کوم دا نه کیږي. خجی ماده نمبر 315 مولوی صاحب د ابرا بیان راته وسکي دا فصل کې ابرام ذکر کړي و عنوان کې. ابرا چې رب څلور قسمه ده تاسو لګبر وګورئ. یو ابرا د اسقاط ده یو سره د بل نټول حق ساقط کې لکه زوی مچي بده زبیر مولوی سمان ازما څومره حق ده ساقط. یو ابرا د استفاده الکه بل زبیر معنی چې زما کوم حق وکنه خلقه گواو سیمات ترین اخیسته ما هغه پوره کړی دی بمبري شو. او دریم ابراهیم ده مړه په څومره خلکو می چې څه حقوق وي ټول می بریک لګرځي مزه کوي مې سپتم پکی. او څلورم نمبر ابراهیم خاص ته خاص یو سره وي د کور کې زما کوم حق غینه می ته بری کړی او د زمکه کې می کوم حق غینه می بری کړی پر صحیح وګورئ. والابراء على 4 اقسام: ابراء اسقاط هو ايبرئ ابو اكرم يكرم ده څه کنه هو ايبرئ احد چې ابراء یو کس باسقاط تمام حقه الذي هغه چې ساقط کی ټول هغه حق هو عند المدعى عليه کوم چې مدعى عليه سره وي. ابراء استيفاء هو عبارة عن اعتراف احد يوكس اقرار وكي بقبض حقه الذي هو عند الاخر. بيجي كان ابراهيم دريم نمبر هو ابراء احد من كافة الدعاوي څومره دعوی چې ما کولې ټول می پرې خوستري بس ګرځي الکه مزه کوي. ابراء خاص هو ابراء احد من دعوى متعلقة بحق خاص دعوی اغه نه ابراء وکي یو خاص دعوی یو دعوی خاص حق سره متعلق وي لکه د کور دعوه د ارض دعوه. هدي وسره د شرایط د مصالح بیانې توجه کوي ښه
صرف عاقل توب ورله شرط دی، بالغ توب نه دی. د لیونی هغه نه صحیح کېږي، عقل یې نشته. ماتوه هغه نه صحیح کېږي. هغه شان کم ماشوم چې غیر ممیز وي هغه نه صحیح کېږي، عقل یې نشته دی. که ماشوم ممیز وي تمیز کولی شي نو بیا د هغه صلح چې ده صحیح ده. که پلار یې ورله صلح کوي، پلار ماشوم دپاره، او په دې صلح کې ماشوم ته خیر نو هم کولی شي. موږ ولي هغه کار کولی شي چې کوم کې د مهجور ته پکې خیر وي. دا هم ویلي وو که نه هلته مخکې کتاب الحجر کې. يشترط أن يكون المصالح عاقلا ولا يشترط أن يكون بالغا فلا يصح صلح المجنون والماتوه والصبي الغير المميز ويصح صلح الصبي الماذون دم سيدا وكذا صلح ولي الصبي دم سيدا من جانب ما شمد طرفا وشرط إن لم يكن في الصلح ضرر چې صلح کې ضرر نه وي. ستاسو د حاشیه باندې درې څلور صورته ذکر کړي. یو دا چې خالص نفع پکې، نفع او ضرر پکې دواړو پته پکې نه لګي. ضرر پکې وي خو لږ وي، دا درې وړه صحیح دي. او که ضرر فاحش پکې وي صلح کې او ولی زوی لکوي ماشوم لکوي نو بیا به صحیح نه وي. دا لیکلي که نه. فهذا لو ادعى على صبي كذا دراهم. تاسو ګورئ یو سړی په صبي باندې دعوه وکړي چې د باندې زما دومره روپۍ دي یا د صبي دا کور زما دی، باقاعده مدعي سره ګواهان هم موجود دي. نو اوس خو چې دا کور ګټي که نه مې صاحب ګواهان ورسره دي. نو ماشوم د خپله یا د ماشوم ولی دغه کور متعلق صلح وکړي دا به اوس صحیح. ماشوم یې کوي هم صحیح ده. داسې فعل دی چې دی کې ضرر ماشوم ته نشته. موږ ویلي کتاب الحجر کې داسې فعل وکړي چې ضرر ورته نه وي. یې ورله ولي وکړي هم صحیح ده ځکه ګټه ده پکې. ها که مدعي سره ګواهان نه اوس خو ته دغه کور نه شو ګټلی. اوس که صلح کوي ولي نو بیا د ماشوم مال بربادوي یا یې ماشوم کوي بیا به ول اعتبار نه وي. پوهېږئ که نه بیا ولې تاسو که سوچ وکړئ الحمدلله موږ ځکه پوهېږو موږ ته قدرې قیسې یادې دي. کنې دا خو منځ کې مسلې ورته یو دم نه مخکې ویل څه یې وروستو یي. وګورئ یعنې د صورت مسله چې منځ کې ډایرکټ راوړته دا مشکل یې ښه کوم ځای ته ورسېدلو. فعلى هذا لو ادعى على صبي كذا دراهم فصالح الصبي وابوه بكذا دراهم يصح لكن ان كانت للمدعي بينة وان لم تكن له بينة كبينة فلا يصح الصلح. صلح بين ندسي وما غمان تفريدا 317 لا يصح ابراء الصبي والمجنون والماتوه مطلقا. ځکه دیو کې دا مهجور دی. مهجور او مهجور چې داسې یو فعل کوي چې هغه ته پکې ضرري ابرا کې خو ته ضرري موږ ویلي کتاب الحجر کې. نو په دغه شان فعل کې به دیو هجر غیر قابل قبول وي. یاد هم شي ښه جي. که ماشوم څوک وکیل کی که نه په خصومت باندې، خصومت دې ته ویلی کېږي چې چا په ماشوم دعوه کړي. ګوره وکالت بالخصومت زده کړئ ښه. وکالت بالخصومت دې ته وایي چې مدعا علیه باندې چا دعوه کړي او مدعا علیه څوک وکیل جوړ کړي ورته وایي بس انکار کوه د دعوې نه. دې ته ویلی کېږي وکالت بالخصومت. لکه انکار کې جګړه جوړېږي ځکه ورته خصومت وایي نه منو. نو که ماشوم دغه شان څوک وکیل بالخصومت جوړ کو او بیا هغه وکیل لاړ شي صلح ابرا کوي، ابرا صلح کوي څه څه بل درکو بس نو دا په دې وکیل نه دی جوړ کړی چې ته صلح وکړه. نو که یو سړی وکیل بالخصومت وي ماشوم د طرفه نو هغه وکیل بالصلح نه وي، صلح نشي کولی، ماشوم ته ضرر دی پکې. والوکالة بالخصوم بلکې دا د ماشوم خبره نه کوي، مطلقاً خبره کوي. مطلقي چې څوک چا وکیل بالخصومت جوړ کو هغه وکیل بالصلح نه وي. والوکالة بالخصومة لا تستلزم الوکالة بالصلح. خجي 318 ان كان بدل الصلح عينا فهو في حكم المبيع. دا هم قدري مسلې دي موږ ویلو. که بدل صلح چې دی دا عین شي او نه دا به حکم د بیع کې. بدل صلح شي کوم دی موږ ویلو که نه دا کوم شی چې په صلح کې ورکوي ورته مصالح علیه چې دی دا عین دا به داسې لکه بیع
وای چې په ورخرڅ کو د کوم شي باندې دوا کول هغه ته پرې خودو ان مدعي دغه پرې خودو او که چېرې د منفعت خبره وه نو بیا به د اجارې په شانې ویلي مو که نه بلکې داسې به برابر کو د مولوي صاحب باندې ما دعوه کوله دا ستا کور چې دا زما دی نو مولوي صاحب ما ته پیسې راکړې بس پرېږده زه لاړ شه دا بایي په شان شو که ما ورته ویل ستا کور کې د اوسېدو حق زما دی نو اچھا جی ما دا وکړه دا کور زما دی ده راته ویل زما دې کور کې میاشت اوسېږه او بس نورې قصې مه کوه دا په حکم د چا کې اجاره کې ویلي مو که نه نو وګوره وایي ان کان بدل الصلح عینا دلته مصالح علیه یادوي ښه مصالح علیه که د عین فهو فی حکم المبیع بوي او که چېرې دی نو فهو فی حکم الثمن دا خو خبره نه کوي ما چې کومه کولی خبره وروسته ده تاسو لږ وګورئ دا مولوي صاحب ما پرې د کور دعوه کړې ده ستا کوم کور دی دا زما دی دا ماله کتاب راکړي دا درواله او بس کتاب عین دی که نه په تعین سره متعین کېږي دا به حکم د مبیع کې شو دا کتاب وایي چې راباندې راخرڅې کو او کور کې مې کوم حصه و هغه سمن شو او که د دین خبره و دین مطلب داسې یو شی چې په تعین باندې نه متعین کېدلو ما ویل د ستا کور زما دی مولوي صاحب ما ته پیسې راکړې دا واله او ځه اوس د دغه بدل حکم اوس د سمنو شو مخکې د چاو مبیعي او اوس د پوهېږئ وګورئ ان کان بدل الصلح بدل صلح معنا مصالح علیه یادوي که چېرې د عین په حکم د مبیعي کې وي حکم د مبیعي کې وي مطلب دا شفعي مفعي هم پې کېږي عیب مې پکې واپس کولی هم شي دا وروسته مسلې را روانې دي قدري کې هم ویلي هم دي او که چېرې دی نو په حکم د چا کې وي سمنو کې به وي بهرحال فما يصلح لأن يكون مبيعا او ثمنا هر هغه شی چې مبيع جوړېدلی شي او ثمن جوړېدلی شي يصلح صلاحیت لري ان يكون بدل الصلح چې دغه شی دی بدل صلح شي پوه شولې په قاعده باندې دا اوس قاعده شوله کوم شی چې مبيع یا ثمن جوړېدلی شي بدل صلح هم جوړېدلی شي مخکې راځي 229 هلکه په کوم مال باندې چې صلح کېږي دا مال به صلح کوونکي خپل وي داسې نه چې پردي مال باندې صلح وکړي پردي خان څوک خیراتي کوي لکه رامې صاحب چې خیراتي کوي زویر له بلورې راوړلې شاګردانو له یشترط ان یکون بدل الصلح بدل صلح به وي څه به وي مال المصالح به وي فلو اعطى مال غیره لا يصح الصلح وګوره مال که ته څه ونه ویل نو بیا به دغه شان خبره نه وي خو که څه ویل بیا به دغه شان وي څه ویل دغه شان ده دا لا بله دا دې سوال شو ښه دا ستا سوال شو سبا لپاره چې ماشومان هدیه صحیح ده که نه ده پوه شوې که نه کتاب الحجر کې به دا وګورئ مخکې راځئ خجی اوس مسله دا کوي مصالح علیه او مصالح عنه که چېرې دې کې قبضیه او تسلیم ته احتیاج وي مصالح علیه خو پېژنې که نه بدل صلح مصالح عنه په کوم شي نه چې صلح کېږي دې دواړو کې چېرې قبضیه او تسلیم ته احتیاج وي نو معلوموالی ضروري دی او که قبضیه او تسلیم ته پکې ضرورت نه وي نو بیا معلوموالی ضروري نه دی ورته وګورئ يلزم ان يكون المصالح عليه والمصالح عنه سوي معلومين معلوم به خدا کله ان كان محتاجين الى القبض والتسليم ليس ورسيد به والا فلا كقبض والتسليم ته محتاج نو نبي ودا سينبي مطلب به معلومات ضروري نه دی ګوره مثال وسواوره مولوي صاحب باندې ما دوا وکړه چې ستا دا کور چې دی که نه دا زما دی مولوي صاحب ما ته به جواب کې وایي ستا سره چې کوم باغ در سره دی که نه هغه زما دی دواړو دعوې وکړلې صلح هم وکړله دا ما سره چې کوم باغ دی دا به ما ته پاتې شي مطلق باغ یې ویلی ښه معلوم نه دی او ما مطلق کور ویلی ستا کور زما دی د صلح بې واورئ چې مسله برابر شي هلکه مولوي صاحب ستا کور چې زما دی حالانکې د سره پنځه شپږ کوره دي
ما ته ویل ستا کوم باغ دی زما دی ما سره 5 باغ دی کم یو دی صلح هم وکړه لکه ما سره چې کوم باغ دی زما شو ستا سره چې زما کوم کور دی ستا شو ټیک ده دې صورت کې چونکه قبضه ته ضرورت نشته دی الریډي باغ زما په قبضه کې دی او کور کوم باندې چې ما دا وکړی والریډي مولوی صاحب په قبضه کې دی نو قبضه ته ضرورت شته تسلیم ته نشته نو معلومات یې نه دي ضروري مولوی صاحب ونه رسیدي وګورئ فلو ادعى احد حقا في الدار ما وکړلو حق داوا مولوی صاحب په کور کې د حق التي هي في يد الاخر شد مولوی صاحب بلاس کې ودعا بمولوی صاحب ودعا هذا فاعل لیکا او داوا وکړه د مدعا علیه الټه داوا وکړه حقا دیو حق فی بستان پیو باغ کې کان فی ید الاول شغد مدعی اول بلاس کې نرسی وتصالح حاصل ہے وکړه ان يترك چپری بدی بیپسی چره یترکا دې که یترکا چپری بدی هر کلاهما دواړه داویهما خپل داوی بپری دي بدون تعین ما لكل واحد منهما من الحق بغیر د دې نه دی متعین نکړلو هغه شی چې هغه واحد د پاره من بیان کینې کما حق يصح ولي لعدم الحاجه الى القبض وقس على ذلك ونرسد الفصل الثاني في صلح عن الاعيان دې کې وساغه کیسه راځي چې بیعت جوړیږي او کې اجاره جوړیږي نو ګورئ تاسو ماده نمبر 321 مولوی صاحب کې معین مال باندې ما داوا وکړه مولوی صاحب باندې چې ستاره کور زما دی اگر ته باغی کې معین مال راکونه دا په حکم د چا کې شواله بیعي کې څنګه چې بیعي کې عیب وغیرہ مانی واپسی کولی شي یا په سمانو کې نقصان واپسی کولی شي دا شان بدل دم کی ګورئ دا ان وقع صلح على مال معين دا بدل شو اندا و مال معين دا مصالح عنه شو فهو في حكم البيع فيجري فيه خيار العيب ببگی چلیږي خيار الريد ببگی چلیږي لکه څنګه چې مبيع کې دا شان چلیږي دواړه دغه شان خیر شد به چلیږي وکذالک هم دغه شان تجری دعوه الشفعه د شفیع دعوه به چلیږي دا کله ان کان المصالح عليه والمصالح عنه عقارا دبالي پیږي کنه واذا استحق كل المصالح عنه د کوم شي نه چې صلح شوی باغی کې څوک مستحق وروته مولوی سمانه ما دعوه کړې و سره کورز ما دی مرد 100 روپۍ راکړلې پدې کې نیم کور چې هغه د نصیر شو د به د استحقاق دعوه وکړه مولوی سم مانه د نیم کور پیسې والی تعالی خو ما د پوره کور 100 روپۍ درکړې دا خو نیم دی 500 روپۍ به والی پیږي کنه هم دغه شان د کوم مولوی سم مال په بدل کې مثلا 2 کتاب راکړیو یو کتاب د زبیر وروته مولوی سم ته وځو واپس ورځم ملک ته چې کومه بدل راکړې و خو نیم د بل چا شو زبر نیم حصہ کې واپس دا وکوم وګورئ واذا استحق كل المصالح عنه مصالح عنه او بعض یا د بعضی مستحق وتلو يرجع المدعي عليه بقدر ذلك مدعي چې دا په دې مدعي باندې رجوع کوي بقدر ذلك څومره چې د استحقاق ویل شو هغه موافق به دوباره رجوع کوي من بدل الصلح نه څومره اورل شوی دی هغه پری او نه بدل صلح چې څومره هغه درېمګړي ویوړلو هغه موافق به وس دوباره داوا وکي وبالعكس مطلب خپل وی یعنی اذا استحق كل بدل الصلح چې مال مولوی صاحب کوم را کړی واغه چا ویوړل یا باز چا ویوړل د چانه د مدعینا وصبا فيطلب هو دا مدعی به واپس مطالبه کوي من المدعى عليهنا دغه مقدار چې کوم تا مال را کړی وي وس کې خپل چا ویلو ځکه نور راکا تصور سیدلی وحكم حالات بدل الصلح قبل التسليم كحكم الاستحقاق اخري خبردان نوي وقدري كنوا ولي سبت ما ویلو دا کور زما دي دا ول کتاب دا اخکاری کنه دا کتاب مالا ولدا بل در کمال ټیک د صلح وشوا دا کتاب مال راکړې نو د مولوی سیب پلاس کې هلاک شو پویږي دا بداسي شي لکه زما پلاس کې وو استحقاق پکې راوته وو زه به دوباره پاغه معنی دا کوم جزر کو بدل را کړه ونه رسیدې
وحكم هلاك بدل الصلح قبل التسليم كحكم الاستحقاق کتا زغو کېری نو چې زر وایو ولټړه مو وکړه مې کوو دی وکړه باندې ملا سټي وګورئ 322 دی کنه وإن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة مثلا صالح أحد مع آخران دعوى أرض على أن يسكن المدعي في دار المدعي مدة كذا فهو في حكم الإجارة دار مسألة على صفا وليس يبتمي الله أساسا كم كور دي دازما دي درت ولا كور دي دل مالا ودي كي وكالو سيغا او قسم يسير دي مكة وما زټیک ده د حکم نه چا کې شولا اجاره کی ګوي چې ما ولا اجرت کې را کور پر خستلو او مال په اجاره کې دغه بل کور را کړو وإن وقع الصلح عن الإقرار خدا الإقرار صورت بیانې کا على المنفعات منفعت معنی وشي مثلا صالح احد مليس صلح وکړه ما اخره ما سره وکړه اندا و ارض اصل کې ما دا ورزم کې کړي وا پس خبره رسول الله وکړه الا يسكن المدعي چې زبو سیګم زم مدعي مکانه پدار د مدعا عليه کې مدتن کذا وهو في حكم الاجاره راسي پی لازم سبق هم څوک ډاری کوي وي دا وسوي ومخکې نو ترتیب را روان دي موږ پیو کنه دا ترجمه مکسر پریدو هجي اوس دا خبره به د قدرت کوي تاسو لکبر وګورئ کله چې مدعا عليه انکار کوي یا سکوت کوي او غینه فصل حقيقي من ویلیو په حق د مدعا عليه کې د قسم فدیه د صلح چکی ویلی مو کنه دا کوم یو صلح یا د چې انکار او سکوت والی او په حق د مدعي کې دا عوض وی ولې چې تمویل استاسه رقم کور دي د ازما دي د ماته ویلا هغه کور دي لیدل مالا وې د قواله او پریمي ده انکار او سکوت صورت ده نزه چې کوم کور له مزما په حق کې دا عوض ده او مولوی سے په حق کې عوض نه ده بلکې قسم فدیه ده معنی قسم راتلو مدعا علیه وکنه نو وس هغه کور کوم چې مال راکې دغه کې شو پکېږي ځکه زما په حق کې عوض ده ماته په عوض کې ملاو شمو دا کور پرې غوښتلو او دایره کو شوفه به کېږي بیا ده هغه په حق کې هغه ته صفات نه دي د قسم فدیه ورکړه مولوی صاحب ته چې کوم کور پاتې کېږي مصالح عنه هغه کې به شوفي مفي لکه موږ تاسو کزین کې شوفي کې شپږ صورت بیان کړیو چې یو مصالح علیه باندې شوبره یو مصالح عنه باندې ده دا ویلو مصالح علیه چې د بدی باندې بهر حل شوفه کېږي کې اقرار وي کې سکوت وي کې انکار وي او مصالح عنه چې ده په دې کې یو صورت کې کېږي چې هغه د اقرار والی باقي دوه کې مجموعي تور شپږ شو کنه درې په یو کې درې په بل کې تاسو ګورئ خو چتربتار وړي ښا چتربتار په مطلب پوه شئ مې مطلب هغه کیسې بزین کې د به رسو وګورئ الصلح عن الاقرار يبي السكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص وفداء من اليمين فعلى هذا وجدت تجري الشفعة في العقار المصالح فديك بي ولا تجري في العقار المصالح عنه بديك بني وإذا استحق كل المصالح عنه مصالح عنه مستحق وتملي سماله بك کور را کړي وو دا کوم کور باندې ما دا وکړي وغه زبیر شو او یا بازي څه زبیر دا وکړنه اوس بس څه کوم کم چې مال سره کړي کې با کټول هغه نه غسه ټول واپس ورکو تاسو له ګوره ما ته ویل سره کوم کور دی د ازما دی نو آسان مثال ورکې درته ویل هو د کتاب والا پریمی دا مسمار ز ټیک دا پدې کې د کور چې مولوی صاحب سره کوم ما به داوا کړی و او زبیر په استحقاق کې ویوړو مولوی صاحب راته وې کتاب مخ پر لا کاسه درانه وړې دی ابه زه پوهې شو زبیر پوهې سو به زه داوا وکم وإذا استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي برد کی مدعا عليه مقدار ذلك ويخاصم المستحق مستحق سبب جگل شروع کی وإذا استحق كل بدل الصلح أو بعضه يرجع المدعي بذلك مقدار إلى دعواه بدل الصلح خبر ما شيء وكان نك بدل الصلح کی څوک مستحق وروته مدعي به دوباره مدعا عليه باندې دعوه کوي 324 يصح الصلح بإعطاء بدل لأجل الخلاص من اليمين في دعوى الحقوق لګو ګورئ د حقوق په دعوه کې هم صلح سیدا زمولي سمانه دعوه وکما
چې دغه د شرب کم نمبر دی د اوبو دې کې زما میسه ده دې لاره کې زما حق دی زبم پکې زما راځم یا زه شو ما تم د شفیع حق شته شفا کومه مولوی صاحب بل ټولو کې انکار کوي نو په مولوی صاحب باندې قسم راځي کنه راځي کنه ما ته د روپۍ درواله او بس قصه پرې ده ما د قسم نه بچ کا دا چې صلح چې ده جایز ده کا یعنی دا نه د لازمي چې داوود د عین وي که داوود حق وکنه د حق او مقابل انکار کول نو بیا پکې صلح صحیح ده تصور رسیدلی داستا مسله شو لکه بلند الفاظ باندې قصې به پسې نه پورې وي صلح عن الحق چې دعوا عن الحق دعوا په حق شي صلح دې صحیح ده کنه اذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين لکه ګورې من الخزات والی پکې نه منو بار نه به راوړي فقط ارجي كما ده امتقد کنه يصح الصلح بإعطاء بدل لأجل الخلاص من اليمين في دعوى الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور حق شرب سيدك الشرب نمبر واريته وهي قبيلة خبره إذا تم صلح فليس لواحد من الطرفين ألك شكل صلح وش ولا ما يسب نبي بك سوق رجوع كولي شكني شويني شكولي خذي غير كلية ده تتصيد ميتوب دي أخوة دي أخواكم إذا تم الصلح كل شيء صلح وش نبي سوق رجوع كولي شكنا خبر خم بمسك بري خذها نيشي كولي رجوع إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع یو پکې ځان له رجوع نشي کولای ها دواړه که پر رضا رجوع کوي بلا خبره ده فليس للمدعي حق في الدعوى وليس للمدعى عليه استرداد بدله نو مدعي دوباره دعوا کولی شي نو مدعي عليه ویلی شي چې کوم بدل می درکړي واپس راکا او کومړ شي ورسم دالو به نشي کولای و اذا ما احد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه الفصل الثالث في احكام الابراء دلته اوس د ابراء احکام راته بیانې انتهي آسان دي تاسو وګورئ یو سره ابراء وکي ما ویل ما بد عمران مانی کوم حق دی مې ورته معاف کو توجه جی معاف شو خو دا ابراء چې دا ما بعد ته نه شامل مې سب ګورئ دینه پس ک نور حقوق زما راځي هغه کې به بری نه ورسېدلې به مثلا د ما کتاب را خرڅ کړی دی د دې نه پس باندې را خرڅ کو پای کې براله اته بس کولای شو امانه قرض واخستلو قرض غوښتل شو څوي ليس للابراء شمول لما بعده غتني شامل يعني يسقط به الحقوق التي قبل الابراء دا خو سیدا خو له د ابراء کون کې چې دا داوا کول شي در بر داوا د حقوق شته کم چې پیدا کی بعد الابراء 327 اذا باع احد مالا وقبض ثمنه وابرأ كل من البائع والمشتري الاخر عن جميع الدعاوى التي تتعلق بالمبيع والثمن تاسو ګورئ امرق مثال بیانې یعنی دا وضاحت په مثال سره کوي په عمران باندې ما کتاب خرڅ کو ما باندې را خرڅ کو د سی وای ما دې کتاب واخستو ما وته ویل چې لکه بس کتاب صحیح دی عیب نه پاک دی ما ته بری کړلې هغه ویل بس پیسې برابر دي ما تم بری کړلې خبره ختمه شو په دې کې کتاب کې مستحق وروته لو زبیر ویل کتاب غزما دی نمخ کې برا شوی کنه وا خرست چې اوس کله کتاب کې مستحق وروته نو بیا ختمه شو ما خو کتاب دغه نه غیسیو انا کې دغه نو نو اوس بدا دا نه وای چې لکه دا غزر پیسو کې ارسنه بری کړي مو واست پوي شو کتاب پوي شنه برات چې مخ کې شوی وغه ټیک دی مخکینو حقوق ورستنو نه دی دا حق ورستره پیدا شو لہذا چې دا کتاب زبیر ویوړو زب په دې عمران مانی په پیسو کې واپس کومه تصور رسیدلی وجه دا چې ابراء چې و په زمن د بای کې شوی و ویږي تاسو ته قانون معلوم دی چې کله یو شی ختم شي دغه په زمن کې څه غم څه کیږي نو چې کله بای ختم شول دغه په زمن کې ابراء و دوله شول میا صاحب وګورئ اذا باع احد مالا وقبض ثمنه ما پیسې ما باندې کتاب را خرڅ کو پیسې قبضه کړلې او ابرا او بریکو كل من البائع والمشتري الاخر عن جميع الدعاوى التي تتعلق بالمبيع والثمن
دې سره چې تعلق ټول دواړو یو بل بری کو ثم استحق المبيع کې څوک مستحق وروتلو نو فلا يكون للابراء تاثير دا بني چې وسم ابراء دا غي اثر ختم شو ويسترد المشتري الثمن او مشتري الثمن بای به واپس مشتري چې دا به واپس ثمن وغواړي لکه ثمن راکاسي دي باندې کتاب خرڅ کړو لأن الشيء اذا بطل ما في ضمنه نو ونرسل قانون مانی يبسوي والإبراء كان في ضمن البيع وقد بطل بالاستحقاق المبيع سره بيع ختم شولا وکړه لکه باندې کا بس خبر ختمه کا 328 یو سړی وای زما باندې څومره مدیونان دي په څومره خلکو می قرضونه دي ټول بری نه برات عامه ده نه صحیح کیږي معلوم نه ده د کې جهالت فاحشه ده اګه سی وای چې د کلاس کې چې څومره کسانو می قرضونه دي خاص خلک یاد کی دا بری نه به ټیک ده دا فاحشه جهالت نه ده دا برداشت کوي وګورئ لو قال احد ابرأت كافة مديوني تسی وای یا ها نه مدیونی سیده نون خورزیږي کنه نون د جمع سره اضافت مدیونی مدیون دی کنه مدیونه جمع ده نه جمع نه ده مدیون خو جمع اسم مفعول صيغه ده صحیح ده لکه مدیون نه ټیک دی خا اچھا جی ٹھیک چې جمع شي به ټیک ده مدیون نی اسم مفعول دی خو جمع ده صحیح ده اسم مفعول هم جمع کېدل شي کنه ټیک او ليس لي يدسي وي نشتري زما ده فرعين ده احد حق ده مبراده کنه فلا يسه الابراء وجه سره لان المبرئين چې دي کنه مبرئين کوم چې بری کیږي لابد يكونوا معلومين دا معلوم وي معين بوي بخلاف ما لو قال ابرأت اهالي المحله خاص دي کلاس والا دي محله والا می بری کړه فلان کوي محله والا وهم معدودون او دا معدود کسانی معلوم يصح الابراء تاسو پوه شولې بل مسله دار یا صاحبہ ابراء چې دا کنه چونکه دا تبرع ده او تبرع تاسو ته په صرف د ایجاب کوون کی سره څوک چې تبرع کوي متبرع باغ سره تام کیږي که مقابله قبول کیو که قبولي البته که تملیک پکيو نو که مقابله رد کینو به رد کیږي ادم شي کنه دا کیسه بیادیږي ورورو وګورئ لا يتوقف الابراء ولا القبول قبول نه د موقوفه يسترد بالرد دا اصل کې موږ د لمه فتوا ورکړې په دې معنی و نه کوم دا قانون ذکر شوی چې کوم تبرعات دي هغه سره پچا پوره کیږي موږ په قدرت کې د بابونو بسر کې ویل دي کې قبول ضروری دی کنه کزین کې می دا قاعده مو ویله نو په تبرعاتو کې سره پچا تام کیږي متبرع به ابل قبلي کنه قبلي خبره ختمه شو له کرت کینو به نو پاره کې تملیک نو رد کولې شي دی وین شي مالک جوړېدو لکه تا من زما قرض دی تا تمي مالک لري ځه اوس پکې تملیک دی کدا وې نه منم زید نه قبل ما در کومه در الله واپس ردم شو او که تملیک پکې نه بری می کړلې بری دې سره به بری کیږي تاسو باندې رسیدلې تاسو ګورئ لکه دیت نه می بری کړلې لا يتوقف الابراء والقبول ويسترد بالرد ويصح ابراء الميت ابراء د میتم سید د دین لکه مړی چې ده کنه باغز ما قرضونو بری میکو دا نه چې مړی بری کو لو ابراء الذي في مرض بل مسله دا د مولي سي مرض الموت کې چې څوک خیراتونه کوي کنه هغه پس کې حسابيږي وصیت کې کنه ویلی مو کنه دغه شان ابراء کول مرض الموت کې مې سبدان بچا کې حسابيږي چیش کې څنګه حسابيږي اسی دا چرګو وصیت کی حسابيږي کوي لو ابراء الذي في مرض یو سره په مرض کې دغه ابراء وکړه چاته وکړه احد ورثته ته وکړه نو ورثه وصیت ټکی نو ویلا یصح او که غیر ته وکي څومره کې ټکیږي
ولو ابرأ الاجنبي يصح من ثلث ماله وبنا رسل خجي 331 اذا ابرأ من تركة مستغرقة بالديون في مرض موته احد مديونيه لا يصح ابراءه. تاسو ګورئ یو سړی وفات کیږي داغه کومه طریقه پاتې ده مثلا 1 لک روپۍ دي الټه باغه باندې قرضونه دومره دي چې په دې هاته کړی د 2 لک قرض پې دی او چې ته 2,000 روپۍ په چا باندې قرض ورپوریم دی او دا اوس وایي در څلور کسانو کې په چا قرض ورپورې دی چې دا یو مې پکې بری کو نه بری کېږي څنګه بری کې تاسو ته مال پورې خو د داینینو حق متعلق شوی دی داسې ده که نه ده ونه رسېدی ګورئ اذا ابرأ یو سړی براءت اعلان وکړي من طریقة حالانکې دنه داسې یوه طریقه پاتې مستغرقة بالدیون چې قرضونو کې راګیره وي او کوم وخت کې براءت اعلان کوي چا ته کوي احد مدیونی لا يصح ابراءه. الباب 11 في التحكيم دا مر سره ملګری کوي نو بس خبره به اسانه شي. حکم خو پیژنې کنه ثالث او جرګمالي چې جوړې مې سب لکه تام تور جرګي مرګي ډېری کې نو چې دا ته سمزده کې نه خبرې هدايه کې دي کنه څوک چې قاضي جوړيږي قاضي کې 2 شرایط دي یو شرطدار چې به شهادت وي او قدرت کې وي یو به اجتهاد وي نو دا حکم چې دم قاضي نه د کوم دا شرط دی چې دا بڅوک وي اهل شهادت وي به دې صرف فتوا لیکلي او فاسق چې دا حکم جوړې دي چې کنه تعالی کړي هغه سړي حکم جوړې دي شي کنه نو صحیح رائے دا و صحیح چې حکم جوړې دي شي فاسق حکم جوړې دي شي اگر کزینی داونه لیکلي چې نشي دام لیکلي چې نشي جوړې دي لنډه دا څوک چې اهل شهادت نه اخو بهر حال حکم نشي جوړې دي قاضي نشي او څوک چې اهل شهادت وی خو څه نقصان پکې لکه فسق پکې دی نو قاضي جوړې دي شي کا پکار نه د چې جوړې کو جوړې کو جوړې دي شي دغه شان پکار نه د چې حکم یې جوړ کو جوړې کو صحیح ده وګورئ یشترط يكون الحكم من اهل الشهاده وقت التحكيم کله چې فیصله کوي دی وخت کې به دا حکم جوړي دی وخت کې هم د اهل شهادت وي او وقت الحكم کله چې فیصله کوي وخت کې به هم وي فلا يجوز تحكيم الكافر ځکه اهل شهادت نه دي هم دغه شان عبد دغه شان ذمي محدود في القصب کې وي ولا تقبل لهم شهاده ابدا فاسق او سبي ويجوز تحكيم الذمي بين ذميين ذکر یو ذمي بل ذمي لګوای چې دا صحیح ده کنه دا یار ورته چې من قدرت منی پیګو څومره خبرو من سترسو کې خېلمي مخکې راځي 333 يجوز التحكيم في الاموال مالونو کې د چالنجر یو بل خپل منځ کې نختی دي نو څوک حکم جوړ کو دغه شان حقوق الناس کې ټول کې حکم جوړول شي راشه موږ له فیصله وکا ها دون حقوق الله کې څوک حکم نشي جوړولای لکه حدود کې نو موږ ویلي حدود او قصاص چې صرف څوک به جاری کوي کوم چې قاضي دی حاکم دی هغه به جاری کوي کل حدود وذكر الخصاف لا يجوز التحكيم في قصاص وذكر في الاصل کې ذکر شوی دی يجوز في القصاص كذا في الهنديه خدا غیر مفتابی ده ولا ينفذ حكم محكم الا في حق الخصمين الذين حكماه تاسو لګورئ دا مثلا من قدرت کې ویلې د څوک چې حکم جوړ شي کنه محکم مرتم وي دا محکم چې حکم جوړ کړي سر بغو مبارک به فیصله کول شي دا نه چې ودري ګر شاله ورزي تاسو زه فیصله کوم هغه منیم نه وزدا به فیصله کوي تب حق او دا بنا کړي خلق ودم روالي شي ډنګي په ځبانه به سبل چلو وکړي مې سه بوري کنه وګورئ ولا ينفذ حكم المحكم الا في حق الخصمين الذين حكماه دون غيرهما پرسي ولي دا من ویلي دي چې هر لانجي ولا چې دې کنه خصم د فیصلې نه مخکې او پس ختمول هم شرکت زمنګ حکم نه زبس په لمخه کاوه ویلي مو کنه او چې فیصله وکړه او شریعت موافقه ونه به فیصله رد کولې نشي ولكل من المحكمين چې دي کنه محكي اسم فاعل صيغه سره محكم سيده كان محكمين ولكل من المحكمين الرجوع كول شيء
ولكل من المحكمين الرجوع قبل الحكم وإذا حكم حكم ولزمهما بس لازم يخد على إذا كان موافقا لأصول الشريعة كذا في المجلة وليس بشكل حكم دير كسان فیصله كون کیو نبي اب کتانوی سے الهیلة الناجزه کی رحمه الله ام دا قید لګولې شي قیدونه کیو قیددار ټول په اتفاق فیصله کوي کيوم بکی غیر اتفاق ورسره نه کوي نبي دا فیصله نافذي کی نه وګورئ اذا تعدد المحكمون چیو کنه محكمون دا متعدد انه يلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد يولم دا جائز نه دا اي يحكم وحده جزان لفیصله کیدا لا بلا طول وباتفاق فیصله کوي لا يجوز تحكيم عليك تحكيم معلق نه دي صحیح کا قبلان کې کارو شو زبستا حکم ما قبلان کې کارو شو بلان کې تبزم حکم جوړ شي دا صحیح نه ده هم شان ولا مضافا الى وقت مستقبل جمع پرز به تسر زمغا حکمی راتلون کې جمع پرز دا صحیح نه ده والي الفتوى كذا في الهنديه و 337 ويجوز تحكيم المرأة في غير القصاص قصاص حدودنا الى ودي گواہی قبلی کی کنه یار وانا رسید علی